شیخ الاسلام علامه ابن تیمیه رحمه الله تعالی فرمای چې ما د دې دوو کلماتو نه اعلی کلمات چرته نه دي کتلي چې کوم په دې سوره فاتحه کې بیان شوي. دا دوه کلمات بهترین کلمات دي. داسې کلمات ما چرته نه دي لیدلي د خپل ژوند په مطالعه کې. او هغه دا د ایاک نعبد و ایاک نستعین، د الله عبادت او د الله مدد. ویل دا دوه څیزونه داسې دي چې دا د شر نه خالی دي. باقي که هره دعا د هر څیز باره کې هغې کې څه نه څه شر شته. که مال غواړي، جایداد غواړي، او دغه رنګې اولاد غواړي، کور غواړي، دکان غواړي، نو هر یو څیز کې خیر هم شته، شر هم شته. واحد دا دوه څیزونه چې د شر نه خالي دي، یو د الله عبادت، یو د الله نصرت. نو عبادت ستا د طرف نه دی، نصرت د الله د طرف نه دی. او نصرت او عبادت یو ځای بیان شوي دي. معلومه شوه چې د دوی ډېر ډوب تعلق دی، جوور تعلق دی یو بل سره. یعنی که مدد د الله غواړي، عبادت د الله کوه، او چې عبادت د الله تعالی کې، مدد د الله به در سره حاصلېږي.